نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو اول نمبر دا چغې واورئ چې د قبر نه دا کوم اوازونه راځي. بیا د دې نه پس ستاسو سره څو خبرې کوم. محترم، تاسو په دې ویډیو کې دا چغې واورېدلې چې کوم د دې قبر نه دا چغې اوازونه راځي. نو محترم، دا تې ولې راځي؟ دا څه وجه ده؟ خو دا کس په دنیا کې چې کوم د شریعت نه خلاف ګرځېدلی دی، د شریعت نه خلاف زندګي تېره کړې ده، عذاب خو چونکې د قبر چې کوم دی محترمو، دا ضروري نه ده چې انسان ته د هغې پته ولګېږي. یعنې موږ چې کوم دی ژوندي خلک دا محسوس کړو او موږ ته دا ښکاره شي یا د موږ دغه چغې واورو، دا ضروري نه ده. چا ته به عذاب وي، چا ته به نعمتونه وي محترمو، د هغې موږ ته پته نه لګي. بیا هم الله پاکو کله ناکله چې کوم دی د خلکو ته دا چې کوم دی ښیي، لکه څنګه چې د قبر نه څومره خطرناکې چغې، څومره خطرناک چې کوم دی اوازونه راځي محترمو، په دې به څه تېرېږي هغه موږ ته د پته نه لګي. نو محترمو، د دغې تورې تیارې دپاره چې کوم دی موږ ته د عمل ضرورت دی چې موږ په دنیا کې خپله زندګي د شریعت موافق تېره کړو. دغه رنګې چې کوم دی 24 ګنټې زندګي چې کوم دی هغه د سنتو موافق تېره کړو. د الله پاک او د هغې د رسول حکمونه په دې کې ومنو، خپل غم ښادي، خپل نور زندګي را ټول د شریعت موافق چې کوم دی جوړ کړو. او دغه رنګې چې کوم بدعات، رسومات او رواجونه دا نور چې کوم د شریعت نه خلاف کارونه دي، د دې نه موږ ځان وساتو. الله رب عزت موږ له نیک عمل توفیق راکړي. الله رب عزت موږ د خپل نافرماني نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.